السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیره سره نن په ایم ایس ورډ کې یو څو مهم الاینمنټ درښیم. نو رابسو د الاینمنټ په لوري باندې انزرټ ته به راسو. په انزرټ کې به شیپ ته راسو. دلته به یو شیپ راواخو. مثلا دغه یو ډایمونډ شیپ مې راواخیستی. دلته مې اپلای کی ګوره، اور دغه رقم څه به غټ کړمه. په کنټرول ډي سره د دې کاپیانې به وباسو، یا به د کنټرول بټن ونیسئ. داسې به کې نه، داسې یو څو کاپیانې به وباسو. ګوره دا زموږ ستاسو الاینمنټ چې دی داسې چپه او رسته دی. د یوه ځای لرې دی، د یوه ځای ژندې دی، یو سره ژندې وي، یو سره لرې وي، یو پورته دی، یو ښکته دی. نه اوس څنګه کولی شو چې دا داسې په ترتیب کې په لین کې راولو، او دغه سپیسینګ چې دی په مابینځ کې ورته یو رقم کو. نو د سلیکشن دپاره چې موږ تاسو داسې یو سلیکټوو، د دې دپاره یو اسانه طریقه ده. رابسو انزرټ ته، کوم وخت چې انزرټ ته رالو اوبجکټ ته به راسو. اوبجکټ مې کلیک وکړئ، سوري، انزرټ ته رالو. انزرټ کې به هوم، په هوم کې به سلیکشن ته راسو، سلیکشن اوبجکټ ته به راسو. هوم ته به راسو، په هوم کې سلیکشن اوبجکټ ته به راسو. دلته به پیج دا رقم سلیکټ وکړو. ګوره داسې چې څنګه مې سلیکټ کړي چې دا علاقې ګوره ټوټل به زموږ ستاسو شیپ سلیکټ شي. سلیکشن مې واخیستی، بیا به راسو د فارمیټ ټیب ته به راسو، الاینمنټ ته به راسو. په الاینمنټ کې به راسو. اوس به دا یا دې چې کو ډسټریبیوټ هوریزنټل، یا به دا ډسټریبیوټ هوریزنټل باندې کلیک وکړو. ګوره دا سپیسینګ یې بالکل یو شی سو سره، اور دغه ما بعد بیا پر میډل باندې کلیک وکړو. ګوره بالکل سپیسینګ یې هم یو رقم سو، اور هغه پورته او ښکته چې ول هغه ترتیب یې یو رقم سو. یعنې موږ تاسو په داسې اسانه توګه سره ټوټل ګډه سره یو رقم سلیکټ او دغه رقم سره برابر کړه. ګوره اور دغه رقم اوس راځو که چیرې زه وغواړم د پیج الاینمنټ ټو پیج، یعنې پر د الاینمنټ ټو پیج باندې چې کلیک وکړئ. اوس که چیرې زه وغواړم د پیج پر سینټرل باندې، د پیج پر میډل یې وغواړم مثلا، ته ګوره د پیج پر میډل باندې دا راځي. او که چیرې زه وغواړم د پیج پر ټاپ باندې، ګوره دا پر ټاپ باندې راغلی. او دغه رقم که چیرې زه وغواړم د باټم، بیا د پیج پر باټم ته راغلی. ګوره موږ ستاسو زوم به یې څه کم کړو. ګوره دا د پیج پر باټم باندې راغلی. دغه رقم اوس راځو، راوسو الاینمنټ ته. الاینمنټ کې به پر ټاپ باندې به وکړو، موږ ستاسو د پیج پر سر باندې به راولو. نو دا ولو د هوریزنټل په باره کې بیان. او دغه رقم یا موږ ته مثلا یو شیپ انزرټ کوي. ګوره زه راځم یو شیپ ته، یو شیپ مې دلته انزرټ کوي، اور دغه رقم یو بل شیپ هم انزرټ کوي. رابسو دا اول به راواخلو، دې ته به کلر ورکړو، دې ته مې یو یلو کلر ورکړي. اوس زه غواړم چې دا د دې شیپ په سینټر کې وغواړم، یا مثلا په رایټ یا لیفټ، اور یا دغه رقم ټاپ باټم چې چیرې زه وغواړم هغه څنګه کولی شم. په شیفټ بټن سره به دواړه سلیکټ کړو. چې سلیکټ مو کړه الاینمنټ ته به راسو. الاینمنټ ته رالو. اوس دلته به پر دغه
الاینمنت سلیکټډ اوبجیکټیو باندې به کلیک وکړو. ګوره الاینمنت ټو پیج څخه به رایسته کو پر سلیکټډ اوبجیکټ به کو دې چې مو ودراوي. بیا به راسو اوس ورته ګوره زه غواړم چې په سنټر کې کړم. ګوره خاص په سنټر کې رالی او که چیرې زه غواړم چې پر رایټ یې کړم ګوره پر رایټ طرف راځي او که دغه کم چې چیرې غواړم پر لیفت طرف اور یا زه غواړم چې پر مثلا ټاپ اور یا دغه رقم میډل او یا دغه رقم باټم چې پر کوم دغه زه غواړم هلته زه دی هلته ایښولی شم. ګوره د دې شیپ او یا دغه رقم لاینز یو څو لاینونه به انزرټ کړو. راځم انزرټ ته. په انزرټ کې مې څو لاینه دلته اپلای کړه. مثلا دغه لاینز مې راواخلې دلته مې انزرټ کې ګوره دا لاین اور دغه رقم په کنټرول بټن سره به ونسو د دې یو بل ډپلیکیټ وباسو او دغه رقم بیا په کنټرول بټن سره یو بل ډپلیکیټ وباسو. ګوره د بې ترتیب مې ایښي دي یو د یوه تیر دی بل څنګه دی بل څنګه دی. ګوره سپیسینګ د یوه کم دی د یوه زیات دی. ګوره زه غواړم چې دا ټوله یو رقم کمه دا لیکي د په ترتیب کې کم نو رابسو په کنټرول بټن سره به رابسو په شفت بټن سره به دا سلیکټ کړو. ګوره چې سلیکشن مو واخلي په شفت بټن سره سلیکټ مې کړه بیا بیا چیز وکړو فارمیټ ته به راسو. فارمیټ ته رالو الاینمنټ ته به راسو. الاینمنټ ته چې رالو یار به دې ډسټریبیوټ هوریزنټل باندې به کلیک وکړو. بیا به راسو پر میډل باندې کلیک وکړو. میډل نو ګده په مابینس کې رااله سنټر به سنټر چې موږ څنګه کلیک وکړو ګوره بالکل ټوله یو رقم سوله هغه تیر و بیر چې کوم وله هغه ختم سوله او دغه رقم بیا به راسو پر ورټیکل باندې به کلیک وکړو. ګوره په چیش باندې به کلیک وکړو الاینمنټ ډسټریبیوټ ورټیکل چې په دې چې مو کلیک وکړئ بالکل دا زموږ ستاسو پلانونه کم د لاین په مابینس کې کم سپیس نه هغه به بالکل یو رقم شي. ګوره زموږ ستاسو لاینونه لاین چې موږ ستاسو کم دلته انزرټ کړی وو یو تیر یو بیر یو څنګه و یو کوږ ټوټال ګرته بالکل په یو رقم سایز کې اپلای شوله. او دغه رقم راځو اوس مثلا یو تصویر دی یو پیکچر به دلته انزرټ ته به راسو پیکچر ته به راسو یو پیکچر به راوسو پیکچر ته یو پیکچر به انزرټ کو. مثلا تصویر دی دا مې انزرټ کړي. اول د واره به ریپ ټکسټ ته راسو دا به سکویر کو چې سکویر مې کړي ګوره بیا موږ ستاسو پیکچر یوې خوا او بلې خوا ته کولی شو. بیا به انزرټ ته راسو یو بل تصویر به هم انزرټ کو. مثلا دا یو تصویر دا به بل هم راواخلو ته مې انزرټ کړي را به سو سکویر به کو د سکویر ما بعد به څه ریسایز کو ریسایز مې کړي. ګوره اوس زه غواړم دا تصویر مثلا د دې کوم بل تصویر چې دی د دې په رایټ لیفت باټم او دغه رقم سنټر کې زه غواړم په شفت بټن سره به دواړه سلیکټ کړو. ګوره چې څنګه مې سلیکټ کړل په شفت بټن سره الاینمنټ ته به راسو په فارمیټ کې الاینمنټ ته به راسو دلته به پر میډل باندې کلیک وکړئ. ګوره سنټر زه د دې دغه پر پیج پر سنټر باندې غواړم. ګوره دا زموږ ستاسو کوم تصویر چې دی بالکل د دې بل بیکګراوند پر سنټر باندې رالی او که چیرې زه وغواړم چې مثلا رایټ د رایټ طرف ته وغواړم او یا زه وغواړم چې د لیفت طرف ته او یا زه دغه رقم وغواړم ټاپ
او یا زه دغه رقم وغواړم باټم مثلا چې چیرې زه وغواړم هلته زه دی ایښولی شم. نو را بس اوس ګوره میډل نو دغه رقم به بیا راسو یو بل یو ټیبل به انزرټ کړو. ټیبل په باره کې به هم یو څه لیکچر درته بیان کړم. را به سو دلته انزرټ ته په انزرټ کې به ټیبل ته راسو یو ټیبل به انزرټ کړم اور دا ټیبل ته به داسې په سایز کې مې کړم. ګوره ټیبل مې سایز کې اوس د ټیبل د پیج پر میډل کول ټاپ کول او دغه رقم باټم کول یا رایټ یا لیفټ کول د ټیبل هغې به څنګه کوو. نو دا دپاره هم یو دغه در وښیم په ټیبل چې څنګه کلیک وکړئ دغه لی آوټ ټیب به تاسو ته اوپن شي. د لی آوټ پیج به تاسو ته اوپن شي. بیا به راسئ پراپرټیز ته. پراپرټیز چیرې دي؟ دا دي ګوره پراپرټیز ته. پر دې پراپرټیز چې کوم وخت کلیک وکړئ اوس که چیرې زه وغواړم دا زما ټیبل سینټر باندې پر سینټر باندې هم زه دلته کولی شم پر رایټ هم کولی شم. ګوره او دغه رقم لیفټ سینټر رایټ چې چیرې زه وغواړم هلته زه د ایښولی شم. که چیرې پر سینټر باندې کلیک وکړم او اوکې کړم نو ستاسو ټیبل به بلکل د پیج پر سینټر باندې راشي. اور یا دلته مې خط کې ولیکئ مثلا میرویس کمپیوټر اکیډمي. میرویس کمپیوټر اکیډمي مو ولیکئ اور دلته مې بیا ولیکئ چې مثلا کلاس اور دغه رقم مارکس. اوس که چیرې زه دغه دوه وغواړم زه څنګه کولی شم چې پر میډل یې کړم یا مثال ټاپ باټم رایټ لیفټ. ګوره دا زما دغه دوه توري چې ما لیکلي یو کلاس او مارکس دغه کوم دا زه څنګه کولی شم چې مثلا د دې خانې د دې سیل په میډل کې په رایټ کې په لیفټ کې په باټم کې راولم. که چیرې موږ تاسو هم ته راسو په هم کې مثلا ګوره سینټر رایټ لیفټ ګوره لیفټ اینډ رایټ خو زه غواړم چې دا کلاس دلته د دې سیل په مابینځ کې راشي. نو چیرې به راسو لی آوټ ته به راسو. ګوره دغه ټیب هغه وخت اوپن کېږي چې کوم وخت تاسې ټیبل انزرټ کړي. نو ګوره چې لی آوټ ته رالو په لی آوټ کې دلته موږ تاسو ته راښیي چې مثال چیرې غواړئ دا ستاسو لفظ ګوره پر میډل رایټ لیفټ اور که دغه رقم پر ټاپ رایټ لیفټ یې غواړئ او یا که دغه رقم د باټم رایټ لیفټ غواړئ چې چیرې ته وغواړئ هلته دا ستا لفظ ته ایښولی شي. نو دغه رقم راځو د خیره سره لاندې به یو څه خط ولیکو. دلته به ولیکو مثلا میرویس کمپیوټر اکیډمي. دا مې ولیکل. دلته به ولیکو alarm is equal to یو پیج مې انزرټ کړئ. ګوره زه اوس غواړم دغه زما کوم دا هیډلاینز چې دی دا خو به مثال موږ تاسو پر سینټر باندې کوو او دغه که چیرې زه وغواړم اردو خط وي مثلا پر رایټ طرف باندې وغواړم یا پر لیفټ طرف باندې یا میډل باندې هغه زه دلته کولی شم. اوس دا زما خط چې کوم ما لاندې انزرټ کړي ګوره د تیرو بیر دی وینې یوه لیکه دوسې ده یوه دوسې ده یوه څنګه ده. زه دا غواړم چې دا مثلا یو رقم شي. نو را به سو سلیکشن به واخلو د دې د خطه او پر دغه ایرو نښه باندې به کلیک وکړو. دلته به پر جسټیفای باندې کلیک وکړئ. پر جسټیفای چې څنګه کلیک وکړئ ګوره زموږ ستاسو لیکه به بالکل سره برابرې شي. وینې که چیرې لوور کیس غواړې اور یا مثلا میډل کیس باندې غواړې یا مثلا هایټ ور څنګه دغه باندې ته وغواړې هغه ته دلته اپلای کولی شي.
دلته رایټ لیفټ ګوره چې څه رقم ته وغواړي هغه ته دلته پر اپلای کولی شئ. نو دا و ګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق نو خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سره سبسکرایب کړي، لایک یې کړي او کمنټ لازمي وکړئ.